نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې تاسو علم کې دا چې په رمضان المبارک کې زمونږه د رمضان المبارک د سوالاتو او د جواباتو سلسله په هغه سلسله کې نن تاسو خدمت کې حاضر یو. کوم ملګرو سوالات کړي دي د هغې به جوابات ورکو. تاسو هم خپل سوالات او جوابات په دې جاری ټرانسمیشن کمنټس کې او دغسې د واتساپ په ذریعې سره کوم نمبر چې مونږ سکرین باندې ورکړی دی تاسو ته شو کېږي په دې باندې را لیږلی شئ. اولنی ملګري جاوید احمد سوال کړی دی چې په کرسۍ باندې تراویح کول دا جایز دي او که نه. زما والد صاحب د 50 کالو عمر کې دی، هغې په ناسته تراویح نشي کولی. د دې حکم څه دی؟ جاوید صاحب حکم دا دی چې په کرسۍ باندې هغه وخت کې مونځ کول جایز دي، چاهے فرض وي یا نفل وي یا سنت وي، چې په کم وخت کې په ناسته باندې مونځ کول دا د حد نه زیات تکلیف ورکوي انسان ته، یا دا چې دته داسې بیماری وي چې د ګوټنو بیماری وي او په هغې کې ډاکټر دی منع کړی وي چې ته به خپې راغونډی نه. لہذا په دې صورت کې د انسان که چېرې په سجده باندې قادر نه دی، اگر چې په قیام باندې قادر دی، نو د ده دپاره په ناسته مونځ کول دي. اوس په ناسته باندې دا مونځ کول چاهې دا خپې غځوي یا پرلت وایي یا د تحیات په شکل کې کینی، نو دی که کولی شي په ناسته باندې او سجده لګولی شي، بیا به په کرسۍ کې دی مونځ نه کوي. ځکه چې په کرسۍ کې که چېرې دی مونځ کوي نو دی به په اشاره باندې مونځ کوي، او داسې که دی مونځ کوي نو دی به په اشاره باندې نه کوي، باقاعده سجدې ته به سر وړي. نو په دغه بنیاد سره که چېرې دی سجده نشي ادا کولی، نو په دغه صورت کې بیا دی په کرسۍ باندې مونځ کولی شي، تراویح ادا کولی شي. که سجده کولی شي، سر وړی شي ځمکې ته، نو بیا به چې کوم دی نو دی په کرسۍ کې مونځ نه کوي، دغسې به مونځ ادا کوي. جی محمد احمد سوال کړی دی چې د سفر د وجې نه که چېرته روجې زیاتې شي نو په دویم ملک کې به دغه روجې پوره نیولی کېږي که نه. نو دا صورت د مسلې داسې جوړیږي چې یو انسان دی هغه مثلا په یو ملک کې اوسیږي، په رمضان المبارک کې هغه په یو روجه کې دلته کې روجه ونیوله په هغه ملک کې، او بیا ملک هغه بدل که سفر یې وکړه بل ملک ته لاړ، او په هغه ملک کې د هغه روجې چې کوم دی نو هغه پوره شوې وي او د هغه بل ملک والا روجې لا نه وي پوره شوې، یو ورځ دوه هغه باقي وي. نو آیا اوس به د دې بل ملک والا سره دی دا روجې نیسي که نه اختر به کوي؟ د دغو 30 ورځې روجې پوره شوې. نو د دې جواب دا دی چې کله د انسان 30 ورځې روجې پوره شي نو په دغه صورت کې د رمضان المبارک روجې پوره شوې، لہذا مزید یو د پاسه 13مه روجه نیوله یا 2 د پاسه 13مه روجه نیوله دا چې کوم دی نو د ده دپاره درست نه دي. لہذا چې د ده خپله 30 روجې پوره شوي دي نو ده ته پکار دا دي چې دی د روجه د هغه خلکو سره نه نیسي، دی د اراده د روجې نه کوي، نیت د روجې دی نه کوي. البته دومره پورې کار دی چې په دغه زمانه کې په دغه خلکو کې چونکې دی اوس د نورو خلکو روجه ده او دی دسي، نو پکار دله دا دي چې د امساک وکړي، د خلکو مخې ته چې کوم دی نو خوراک مراک دا نه کوي. دغسې د دې سره ریلیټ یو مسله دا ده که چېرې دا روجې د یو انسان دا کمې شي، لکه مثلا په پاکستان کې دی او دی سعودي عرب ته لاړ، هلته کې اختر دی د روجې نه دي پوره شوي، 2 روجې 3 روجې دا پاتې دي او هلته کې د خلکو اختر دی. نو د هغې دپاره بیا حکم دا دی چې په دغه صورت کې به د انسان د هغې خلکو سره اختر کوي، د اختر په ورځ باندې به هلته کې دی روجه نه نیسي، لہذا چې اختر وکړي او د څومره روجې باقي پاتې شوې بیا نو هغه روجې به بیا د رمضان المبارک د اختر نه بعد دی قضا راګرځي په هغه حساب سره. بل ملګري سوال کړی دی، حضرت زید سوال کړی دی چې یو انسان بیمار شي او د بیماری په حالت کې دی روجې ونه نیسي او هم په دغه بیماری کې دی وفات شي او د روجو د نیولو وخت ورته میلاو نشي، نو دی به فدیه ورکوي او که نه؟ نو د دې دپاره حکم دا دی چې کله یو انسان بیمار شي
او د مسلسل بیمار وي حتی تر دې چې وخت تیر شي او د دومره وخت میلاو نشي چې د خپل روزو قضا پکې راوګرځي، نو په دغه صورت کې د لپاره د شریعت حکم دا دی چې په د باندې فدیه نشته دی، د وفات شوی دی، د کوم ورثه دي نو په هغه باندې دا لازم نه چې د طرف نه فدیه ادا کړي. ها که چېرته په خپل طبیعت سره او په خپل خوشی سره رضامندۍ سره هغه ادا کوي بهتره خبره ده، نور په د باندې چې کوم دی نو فدیه ادا کول نشته دی. سوال دا دی چې د روجې په حالت کې غرغره د دې وایي څه حکم دی؟ محمد ثابت صاحب وایي چې د روزې په حالت کې د غرغرې څه حکم دی؟ د روجې په حالت کې یو انسان که چېرته غرغره کوي، چونکې دا یقین کېدی شي چې دا اوبه د حلق ته لاندې لاړې شي او روژه ماته شي، نو په دې بنا سره شریعت د غسل په حالت کې چې کله غرغره انسان کوي او د روژې نو په دغه صورت کې منع فرمایلې ده چې غرغره د انسان نه کوي، او که چېرته یې غرغره یې کوله او د اوبه د حلق له لاندې لاړې، په دې سره د روژه ماته ده، دی به د دې روژې قضا راګرځي، البته کفاره پې نشته دی. بل ملګري سوال کړی دی چې بلکې زنانه ده، هغې سوال کړی دی چې زه د خپل خاوند د طرف نه قضا روجې نیولی شم که نه؟ نو د قضا روجو متعلق خبره دا ده چې دا د چا نه قضا شوي دا به هغه نیسي، لہذا ستا دپاره دا جایز نه چې د خاوند د طرف نه ته قضا روجې ونیسي. که خاوند ستا تندرستی د رمضان المبارک د دې روجو نه بعد، نو پکار دادي بلکې لازم دادي چې دغه قضا روجې ستا خاوند په خپله ونیسي، ته د هغې د طرف نه روجې نشي نیوی. بل سمیل سوال کړی دی چې د قید د وجې نه روجه ماتیږي او که نه؟ په دې کې تفصیل دی. که چېرې یو انسان ته الټۍ ورلې او دا الټۍ ده ته په خپله ورغلي بغیر د اختیاره، په خپله دا الټۍ ده ته راغلي، نو که دا په ډکه خوله باندې او که په ډکه خوله باندې نه، په دواړو صورتونو کې د روجې ته څه نقصان نه رسیږي. د ډکې خولې مطلب دا دی چې دا انسان دومره ډېرې الټۍ وکړي، که چېرې دی اراده وکړي چې زه دا خوله را بنده کړم او دا الټۍ کنټرول کړم، نو دی نشي کنټرولولی، دې ته ډکه خوله وایي. لہذا که په ډکه خوله باندې د الټۍ کړې وي او که په ډکه خوله باندې نه کړي، خو که بلا اختیار راغلی وي، د ده پکې څه دخل اندازي نه وي، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. ها که په زور د ځان له الټۍ راوستې، نو په دې صورت کې د شریعت حکم دا دی که چېرې دا په ډکه خوله باندې بیا وکړي چې خوله پرې نه رابندېږي دومره ډېرې الټۍ، نو بیا پرې روژه ماته ده ده، او که چېرې په ډکه خوله باندې نه وي نو روژه پرې ماته نه ده. د دې سره یو منسلک یو مسله دا هم ده، که چېرې یو انسان عام طور باندې زمونږ دا طریقه کار دی، بعضې خلک د دې مسلې نه نه خبر، نو چې الټۍ وله ورشي جو بس وایي زما روژه ماته شو، بیا خوراک څښاک کوي. نو لہذا که چېرې یو انسان داسې غلط فهمۍ کې لاړ چې هغه دا وګڼله چې روژه مې ماته شوه، حالانکې روژه په الټو سره نه وه ماته شوې ده، د هغې نه بعد خوراک وکړه، نو د ده روژه اوس ماته شوې ده، او د دې خوراک د وجې نه چونکې ده په خطا سره دا کار کړی دی، لہذا په ده باندې صرف چې کوم دی نو قضا لازمه ده، د دغې یوې روژې د رمضان المبارک قضا به راګرځئ، کفاره پې نشته دی جي. بل ملګري سوال کړی دی چې په خولې کنګالولو باندې روژې ته څه اثر نقصان میلاویږي که نه؟ نو که یو انسان خوله کنګالوي نو په دې سره روژې ته څه نقصان نه میلاویږي.